السلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نبي أكرم صلى الله عليه وسلم مبارك فرمائے دنیا د مسلمان لپاره د قید خانه په شکل ده، قید خانه او جیل خانه، او د کافر د لپاره عرضی تور باندې جنت ده. د مسلمان لپاره قید خانه په دې مطلب چې مسلمان د الله تبارک وتعالى د حکمونو پابند وي او په حرام او حلالو کې فرق کوي، هغې کې تمیز کوي، او دغه شان موز او دس روژه زکات حج دا مسلمان چې دی دا مشقت یې کوي، یعنې د الله تعالی د حکم پابند چلیږي. دنیا ډېر لذتونه هغه په محدود مقدار کې ډېر مسلمان استعمالوي، او دغه شان دنیا د خواهشاتو نه د الله جل جلاله د رضا دپاره او د هغه د حکم مطابق ځان د هغې نه بچ کوي. د دنیا خواهشات او دغه شان د نفس خواهشات او د دنیا لذتونه دا چې دی په کم مقدار کې کوي او
الله جل جلاله د حکم هغه معنی چلی نو دغه شان کافر چې دی هغه د پاره جنت عارضی ته ور باندې دنیا په دې ده چې هغه په دې خبرو کې تمیز نه کوي نه پرده کوي نه موزه اودس کوي نه روژه زکات نه حج نه بل د الله جل جلاله د حکم پابند نه د حرام و حلالو پوره تمیز څه یې وخواړه څه یې وکړه یعنی بالکل هغه ته مزه چې دی هغه غوړندی هغه پرېښودی شوی دی په لګامه دی مسلمان دا په لګام کې دی الله جل جلاله د حکمونو هغه خیال وساتو چې جنت کې به ښه مقام ورکړي او کافر د پاره چې دی هغه جنت نشته دغه دنیا عارضي ده عارضي ته ورباندې ده مسلمان به چې ټیک ته مشقت تکلیفونه تېر کړي خو آخرت ابدي او دایمي ژوند د ښایسته شي او کافر د پاره دغه عارضي ژوند چې دی هغه د بې لګامه تېر کړي خو هغه ابدي او دایمي ژوند چې د آخرت دی سترګې پټې شي او آخرت شروع شي هغه بیا ټول هغه د عذاب د تکلیفونو دی نتیجه دا راووته چې دنیا دا چې د محدود وخت کې مسلمان لپاره هغه دا پکار مسلمان نه دا پکار دی چې د دنیا کې هغه الله جل جلاله راضي کې د خپل خواهشات زندگی لاندې تیر نه کړي او دا ارزي ژوند دا به تیر شي د مسلمان لپاره دا دنیا او د کافر لپاره چې دی هغه آخرت کافر لپاره د آخرت د عذاب د تکلیفونو بیا هغه یو مجموعه ده هلته به ټول عمر بیا په عذابونو کې په تکلیفونو کې هغه سوځېږي هېڅ به بیا نشي کولی او مسلمان که ډېر هم ګناهګار وي ډېر هم ګناهګار وي د الله په فضل به یو نه یو ورځ چې دغه عذابونو نه هغه وځي او ډېر مسلمانان خو په دنیا کې اکثر په آخره کې بیماران شي تکلیفونه خوري الله جل جلاله ته ګناهونه ټول ورځي دنیا د آخرت ته پاک لاړ شي نو چې لږ ذره برابر ایمان هم تېر کړو نو دی به جنت ته ځي او کافر دپاره بالکل که دنیا کې ډېر ښه وکړي د هغه کارونو کافران هم ډېر کوي خو هېڅ ورته نه میلاوي ځکه چې د هغه وزر نشته ایمان ګټه وزر نشته الله جل جلاله دې موږ تاسو له دې خبرو د عمل کولو سره الحمدلله رب العالمین والعاقبة والسلام علی رسول محمد وعلى آله اجمعین خدای آباد ټول مرتدان زموږ وبخښي ټول په سره سره د دوی ترجیح پرون پات شوی د هغوی لپاره مو دعا وکړه الله تعالی مغفرت نصیب کړي ولاړ او دغه شان زموږ نور څومره چې محله کې څومره ملګري دي نږدې هغه څومره وفات شوي دي مستجان ټول د الله تعالی وبخښي لاس درجې بلند کړي نو خدای پاک موږ له باقي ژوند چې دی هغه په ایمان باندې راکړي په ایمان ګټه موږ له راکړي رب کریم زموږ په اختیار درنه کلمه په ژبه جاري کړه محمد رسول